د لیوي سپایانو شهیدان یې کړل او پر هغه باندې بیا مسلسل د سنجاوی سیاسي ګوندونو تاجرانو ولس ډېر لوی احتجاج وکړي، پرامن احتجاج یې وکړي چې پرون بیا تاسو واورېدل چې دوی دا درنه ختم کړله، حالانکې دا د نن مظاهره د هغه درنې د ملاتړ دپاره وه چې هغه دوی ختم کړله. نو حتما به موږ به په صورتحال په هکله باندې دا د نن مظاهره کوله. نو د دې مظاهرې کې ناسته پارټۍ درین زیارتوال صاحب، ډاکټر حمید خان شریزی صاحب، کار خان ودان صاحب او کاکا ورشپې ملک مجید، ستاسو ټولو ملګرو په اجازه ورونو ملګرو ته په تفصیل سره ویناوې وکړې. موضوعات ډېر دي د دې لیویز د شهیدانو په هکله باندې، د مجموعي جنوبي پشتونخوا واقعات د پولیسو د لیویز خلاف روان شوي دي. دا موضوعات دي په تعلیمي ادارو کې اعلان کړی دی چې سیاست بند دي، او یو آی جي پولیس اعلان کړی دی چې لیویز به ختم کېږي په کال کې، او ورسره د ملک عمران خان مسلط وزیر اعظم اعلان کړی دی د اسلام آباد په خوښه به پورې حکومت پر کابل جوړېږي، په افغانستان کې به جوړېږي. او اسټیبلیشمنټ دا اعلان کړی چې دا پارلماني سیستم ختم کېږي، پر ځای یې صدارتي نظام راځي، او ورسره بیا فوجي اسټیبلیشمنټ دا اعلان کړی دی چې د 18 ترمیم به پر شا کوو، برته به په دې کې بدلون راولو. هایا ګرانۍ خو نو سره خلاص چې ولګېده چې بیخي ډېر بد حالت دی. منا دا موضوعات بیخي ډېر دي، کېدای شي زه د دې موضوعات سره سم انصاف نه کوم وه نو هسې به پر تېر سم پر دغه باندې به سم. دهشتګردي چې ده څه ده؟ ریاست پالیسي هسې نه ده چې یو سړی له مدرسې را روان شو، هسې نه ده چې څوک د غیر را روان شي ګروپ یې جوړ کړي، بس موږ دا کار نه دی خوښه، دا کار روان چې دهشتګردي د سټیټ پالیسي. نو لہذا په چا پسې مه ګرځئ، له چا سره بدنیتي مه کوئ چې چا دا پالیسي جوړه کړې ده هغه به له دې کاره کښېنو. او بنیادي خبره دا هغه ده. او دا سټیټ پالیسي چې موږ یادوو دا څوک وایي؟ دا د پاکستان پارلیمنټ نه وایي، پکار چې دا پارلیمنټ ویلو ولای، دا د پاکستان نامتو جرنیلان وایي. نامتو جرنیلان دا خبر کوي دا زموږ سټیټ پالیسي ده، دا زموږ د خارجه پالیسي ډېره برخه ده، او دا د پاکستان د چلاو دپاره دا ډېره ضروري ده. هغه نامتو جرنیلانو کې هغه لین زاولک و، دا نامتو جرنیلانو کې حمید ګل و، او دا اوس چې ژوندی دی شرف دی. دا دوی په ډېر فخر باندې وایي چې پاکستان ته ډېر لوی تحفظ ورکړی دی د دهشتګردۍ په ذریعه باندې. د دې دهشتګردانو په ذریعه باندې دا په سوونو زرګونو نه په لکونو دی وایي دا د دې سټیټ دفاع کوي. دا جرنیلان معنا دا دی چې دا د آئین خلاف ورزي کوي. دوی دا وویل
پکار دا دی چې ټول پارلیمنت او سیاسي پارټیانې په یوه خوله او په یوه زړه باندې دا خبره وکړي چې دا پالیسي د آئین خلاف ورزي ده، دا پالیسي پکار دي چې ختم شي. خو د افسوس مقام دا دی په کمره کې د سره ناستې تر دې لیم ډېرې زورورې خبرې کوي هغه پارټیانې مشران، د هغه پارټۍ مشران اور پارلیمنټرین چې بیا پارلیمنټ شي، بیا په نظر کې د ضیاءالحق چا په نظر کې د ضیاءالحق په ټول مخ ته وراشي، د چا په نظر کې د مشرف په ټول مخ ته وراشي، د چا هغه حمید ګل په مخ وراشي، په چا هغه راحیل شریف وراشي، نو پر شا دا پارلیمنت دا ملک چې جمهوریت نه مضبوطه کېږي، ځینې سیاسي پارټیانې انتهایي مجرمانه مصلحت کوي، د آئین په خلاف مصلحت کوي، پکار دي چې نه. او دویمه خبره دا ده چې دا چمن کې واقعات وشو، درې څلور واره وشو، اوس بیا ټارګټ کلینګ روان کړی. وایي یوه خیل ته وایي ستا پلانی خیل یې مړ کړي تا څه کار دی، وا بل ته وایي ستا پلانی غیوزره دی ستا څه کار دی. وروره زموږ په دا وطن کې جنوبي پښتونخوا کې خیل خو څه کوي چې د زموږ د وطن هر وګړي ته څوک په ټارګټ کلینګ کې یا په بل څه کې موږ خوا به بدوو، بلکل خوا به بدوو. نو دوی اوس هم هغه ګوډ بیډ دهشتګرد پالیسي روانه کړې ده، له دې نه کښېني نو دا حالت به پر موږ باندې مسلط شي. د دې پالیسي دوی نه کښېني، منافقت کوي، ایپیکس کمیټیانې دي او نامیا د نېشنل سکیورټي کمیټې ده، نیکټایه ده، بیا دا ټول شیان چې دې سره راواخې دا یوه اداره هم دا جرأت نه لري چې پاک دی ممبر ووایي چې وروره دا پالیسي یې لکه چې زیارتوال ښه دی عثمان بد دی، او دا دواړه بد دي. دا یو جرأت نشي کولی په د دې ملک دا یو جرأت دا نشي کولی چې په ایپیکس کمیټې کې یو وزیر اعلی، یو وزیر، یو ممبر دا ووایي، یا په نیشنل سکیورټي کونسل کې ووایي، یا په نیکټا کې ووایي. نو دا موضوع ختم دی. دا به یې دا پالیسي فیصله ده، دا پالیسي به یې دهشتګردي به یې دا فیصله ده، د ولس دفاع به نه یې دا فیصله ده. اوس سوال دا دی چې ولس به څه کوي؟ یو خو دغه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې په کوټه کې زموږ ډېر بهترینه له ډي آی جي رینکه راواخې تر ډي سپیانو پورې شهیدان کړه، پر هغه حمله ورسو، بیا راولاړ شو په چمن باندې حمله ورسو، بیا پر پښین باندې حمله ورسو، پر تحصیلدارانو پر لیویز باندې، بیا پر کلاسفلا پر لیویز باندې حمله ورسو، بیا راولاړ شو په لورلایي کې په یوه میاشت کې 4 واقعات وکړل، 4 واقعات یې وکړل. بیا چا ټیسټ ورکولی په پولیس کې پر هغه حمله ورسو. نو دا
دا لورلایي ولس پاټیانې جرګه یې وکړه، احتجاج یې وکړي، هړتال یې ولس وکړي، انجمن تاجران دا ټول خلق وکیلان دا ګرد پکښې وو. پی ټي ایم درنه وکړه، زموږ لیویز وژل کېږي، زموږ ځوانان وژل کېږي، زموږ پر ولس باندې حملې دي، زموږ پر ښارونه باندې حملې دي. ارمان لوڼه یې شهید کړي. ولې د دهشتګردانو خلاف درنه د څه کوله، مظاهره د څه کوله، د پولیس دفاع د کوله، د ولس دفاع د څه کوله. چې د ولس دفاع کوې د دې ملک په نظر کې ته د مرګ لایق، چې د دهشتګردانو خلاف یې ته د مرګ لایق یې. د غدارۍ الزامات پر دې نه دي، څه د آئین خلاف یې. ویا د دهشتګردۍ خلاف چې هر څوک و هغه غداره دی. د دهشتګردانو صورتکارانو د استادانو خلاف، د دهشتګردانو د رهبرانو خلاف چاپټ دي. د دې خلاف چې هر څوک دا د مرګ لایق دی. خبره بنیادي طور دا نه، پر دې باندې دا مرګونه روان دي، پر دې باندې حملې روانې دي، پر دې باندې دا قتلونه کېږي. بیا راولاړ شو په سنجاوی کې شپږ شهیدان کړل. دا زموږ ملګرو په تفصیل سره تاسو ته ویناوې وکړي. اوس تاسو اندازه وکړئ، د پولیس پاکې به خبره نه کوې ته واجب القتل یې، د دهشتګردۍ خلاف به خبره نه کوې ته واجب القتل یې. ولویس ته وایي که د عوام دفاع کوله ته واجب القتل یې، و پولیس ته وایي که تا د عوام دفاع کوله ته واجب القتل یې. دا څنګه ریاست نه؟ دا خو په دنیا کې مونږ نه دي اورېدلي، نه مونږ ویلي دي چې په دا ترتیب باندې خلک حکومتونه ریاستونه چلوي. دویمه دا ده چې موږ دا وایو دا شو د بعد د دهشتګرد پالیسي د ختم شي. په دې کې پکار دي ټولې پارټیانې په دا صوبایي اسمبلۍ کې، په سند کې، په خیبر پشتونخوا کې، او په قومي اسمبلۍ کې، او په سینټ کې په اتفاق را باندې پکار دی چې موشن قرارداد راوړي. سوره زموږ په ملک کې د ګوډو بیډ دهشتګرد پالیسي روانه ده، دا پکار یې ختم شي. نو د ګرد ملک خبره شي، بیا به دا حکومتونه پر شا باندې ځي چې کومه پارټۍ د دې حمایت نه کوي، دا دهشتګردي غواړي د ولس خلاف. ډېره ساده خبره ده. دا ګورو پارټیانو ته موږ دا خواست کوو، ټولو پارټیانو ته، دا نه جنګ غواړي، نه جلسه غواړي، نه جلوس غواړي، نه هړتال غواړي، نه دکان بندېدل غواړي. یو کاغذ د دسخطونه به پر وکړو، په صوبایي اسمبلۍ کې هم، په اسمبلیانو کې، په سینټ کې به هم پر وکړو، په قومي اسمبلۍ کې به هم پر وکړو. دا به جمع دا پالیسي جاري روانه ده، ملک یې تباه کړي، دا پالیسي ختم، دا نه منو. او که جاري ساتي موږ احتجاج کوو. تاسې وګورئ دا ختمېږي که نه ختمېږي. پارټیانو ته دا خواست. درېیمه دا ده چې دا اف سي چې دوی وایي موږ ته د تحفظ دپاره راوستي نه. وروره موږ لیویزو پولیس سره اړه کړي، خدای دې ګنده موږ بابلیا وو. دا خپله اف سي چې ده دا د ټوله کې زموږ له صوبې ده. چینونه دې ختم کړي، ناکې دې ختم کړي، به دوی د زموږ له دفاع کښېني، دوی د زموږ له دفاع کښېني. پولیس پوهېږي، لیویز پوهېږي، کار یې پوهېږي، ولس پوهېږي، فلانه پوهېږي. خو سیمه یې بلیا خوړلی یم، به ته له دې کاره کښېنه. وروره اف سي ده ټوله کې له خپل ولاړ دي، خپل کار وکړي، ولاړ دي چې بارډرانو له د ولاړ شي د جنګ حالت دی، ټول ملک د جنګ په حالت کې دی. پرون د خارجه ویلو اوس ډېره سخته خطره ده پلانان. ور اوس خطره کړه دا دکاندار له تا ته دا نه دا سټیر نه داسې څه وڅکو. که دا خطره له لیویزه دا څنګه سټیر دی سره، که دا خطره له افغاني ماجته ده دا مکو اختار. وره خطره هغه د ته ویل هندوستانه ده، موږ هم له هندوستانه ده، ولاړ شه بارډر ولاړ
کرار راغلس لکه کار دی هاي عجبه د پر بارډر نه دی ورور په کوټه کې په روان شوي هاي موټرسایکلانو سره روان کړي دي دواړه ساتلو سره روان دي لکه څه کوي خیر دی هاي څنګه موټرسایکلان دي درې اتیا دوکان یې مات کړل موټرسایکلان والا په لګرځې راګرځي پولیس والا په راګرځي ایفسي والا په لګرځي هاي چوکیان والا ته چیرې هستې مخابرې چیرې دي هستې کارونه چیرې دي او پلانه چیرې دي یا نو وروره ستا په زړه یې کوي شته نه به دا ولس دوی سره علاقه ولاکه د یوه سړي غوږونه پیدا کړي په دې ښار ستا په زړه یې کوي وروره ستا په زړه مځکه قبضه کوي ستا په زړه باندې دا لیزار قبضه کوي ستا په زړه باندې دوکانونه ډک کوي ستا په زړه باندې د هر څه کوي ټک کښېنه له ما باندې اوسه دا مه کوه په دنیا کې ته اورېدلی دی آی جي پولیس اعلان کوي وایي لیویزم ختم کوو ته څوک یې دا هسې حکومت دی د آی جي پولیس خلاف به په کار د مقدمه درج شي ته څنګه سیاسي فیصلې کوې دا سیاسي فیصله ده دا به حکومت کوي وزیر اعلی صاحب او ستا اتحادیان دي د آی جي پولیس تر شا مه راستئ شرم پکار دی د آی جي پولیس تر شا پټې هستي دا کیسې کوي او اسټبلیشمنټ موږ په تا پوهېږو دا د آی جي پولیس پلار هم دا جرأت نشي کولی دا علاقې دا کیسې دا ارمان مشرف هم د دوبۍ له یوړی چې لیویزه ختم کوئ سوال نه پیدا کېږي چې څوک د دا جرأت وکړي چې لیویز به ختم کوي موږ په دا پوهېدلو موږ وویلې ستا دا لیویز وزن په دې باندې دا ختم کول غواړي هغه دغه مې نن فیصله راووتل آی جي پولیس صاحب وویل دا بیخي زیاتو مسخرې شروع شوې مسخرې شروع دي زموږ په صوبه کې او مسخرې د اسټبلیشمنټ د بریګیډر صاحب مسلط صوبایي حکومت شروع کړي دغه وزیرانو دغه وزیر اعلی شروع کړي دي دا مسخرې دوی شروع کړي دي اعلان به کوي د لیویز غاښ لیویز به نه ختم کېږي کابینې ته وایو دا اعلان به کوي که نه کوي نو 11 ورځ دی د دوی په ذریعه باندې پر موږ باندې د اسټبلیشمنټ فیصلې مسلطې دي د دوی په ذریعه باندې په مبدا کې دا کابینه او دا ممبرۍ نه دي ورکړي دا ټارګېټ ورکړی دی چې لیویز به ختم کوئ دا ټارګېټ ورکړی دی چې په تعلیمي ادارو کې به تنظیمونه او سیاست ختم کوئ دا ارمان ضیاءالحق لعین یوړی دغه ته قبر اعلام وکړي نو ضیاءالحق طلبات تنظیمونه به ختم کېږي یا سیاست به ختم کېږي سیاست به هر ځای خو په سکریټریټ به نه سیاست به هر ځای په جیچکي کې به نه سیاست به هر ځای خو په سرکاري دفتر کې به نه نور به هر ځای سیاست دي هر ځای به سیاست دي په ولس کې سیاست ختم کوي او بدنامه کوي په تعلیمي ادارو کې سیاست ختم کوي او بدنامه کوي په سرکار او په اسټبلیشمنټ کې به سیاست کوي دا بیا دویمه ده دا بیا په دنیا کې دا ناشونه نشته دلې روانه کړې ده دا کوي نو لہذا دې ته موږ نه پرېږدو بالکل یې نه پرېږدو کوټه یونیورسټۍ چې دوی جیل خانه جوړه کړې ده د ایفسي ده کوټه یونیورسټۍ چې دوی کم د خوب ماحول جوړ کړی دی دا د واورې وایس چانسلر صاحب ایفسي به نه ته به دا طالب علمان به بیا به تا ته اندازه درکړي دا ته خامخا هغه خدمت کوي هغه خدمت د دې صوبې خلاف کوي د سیاست خلاف یې کوي د پښتون بلوچ د قومي حقوق خلاف یې کوي
د دې خدمت صله به تا ته تورمخې د لرې نوشتې بیا وځي را روان سوي دي وایي د ساینس کالج اسټر چې دی موږ پلانټ چاته ورکوو هېڅوک یې نسي ورکولی یو څوک یې نسي ورکولی ساده بې نه راغې دغه اشټل به یې دغه کالج به یې نور اشټلان به دلته جوړېږي نور اشټلان ته یې پر موږ باندې د علم ادارې بندوئ اور شرم پکار دی ته چې اکثریت په دې سرچ کالج کې ولې دي نن پر هغه باندې د خلکو دروازې بندوي دا ډېر افسوس دی نو ورونو وزیر اعظم صاحب اعلان کړی دی چې په کابل کې به بوري حکومت جوړوان دی اوس به څنګه کوې پښتونخوا پارټي خو دغه خبره کوله که دا 40 کال یې کوله کابل افغانستان به د پاکستان پنځمه صوبه جوړوي دغه شاهدان هم ستا ژوندي هم دي په پارلیمنټ کې هم دي له پارلیمنټ د باندې دا شاهدان ستا چې په چمن کې یو کلی دی دوه ځایه کړی دی دا کلی به خپل دغه تمسایه ته نه ورځي دا به دې نه راځي دا کلی به خپل هدیرې له نه ورځي لا خوښ کلی دي دلته هدیره له دا به دې له نه راځي دا کلی به هغه خپل مسجد ته نه ورځي مقتدیان به خپل مسجد ته نه ورځي دا نو له شوراوه کې راواخه بیا تر چمنه بیا تر کاکړ خراسانه بیا نو زه تر وزیرستانه بیا تر چتراله پورې نه به زه یوه او بله خوا ته دا اعلان شوی دی له بلې خوا بیا دا اعلان دی چې چکان مړ وروڼه دي خدای دې کرتارپور له راولي روډونه تیارېږي پلونه تیارېږي داسې په هنګامي بنیادو باندې فنډونه ریلیز کېږي او نښ کېږي خدای دې زموږ عزیزان راولي وایي موږ په خوشحاله کېږو موږ بالکل په خوشحاله کېږو د لاهوریانو د چندیګړ د پنجابیانو پر وګروي باندې موږ خو هغه انسانیت پرسته خلک یو جمهوریت پرسته خلک یو اصولي خلک یو دغه یو نه قومونه سره ورشو نه کله سره ورشو نه بل څه نفرت سره راولو موږ په کار نزدېکت سره راشي خدای یې قوم پیدا کړی نه انګریز لین دا کار وکړي نه ولې دا پنجابیان غریبان سره دښتي بیا فواد چودري کم دغه وکړه ډېر زه خو ډېر مشکور یم د ډېر کمال وکړي په پنجابیانو کې تر اوسه پورې داسې صاحبګو سړی نه و پیدا شوی چې ده ورور په پارلیمنټ کې دا کومه خبره وکړه وره زه څنګه هغه پنجابی دا پنجابی ورته وایي او د زړه خبره یې وکړه ډېره سمه خبره یې وکړه موږ ولې هغه ځان باندې خوا نه کوو ته دا عزیز دی تر ما ورتر دی تر پښتون ورتر دی تر بلوچ ورتر دی تر سندي ورتر دی هغه سک و هندو پنجابی څه دی تر مسلمان پښتون تر مسلمان سندي تر مسلمان سرایکي تر مسلمان بلوچ ورتر دی دا ورتر کړی دی سره مبارک د دوی دا ښه نیتي مبارک موږ خو هغه خلکو سره هېڅ چا سره بد نیتي نه لرو مګر شاید زموږ کلی سره یو دی هدیره مې سره یوه ده مسجد مې سره یو دی تاریخ مې سره یو دی وینه مې سره یوه ده مذهب مې سره یو دی یا تاول د هغه مبارکې پښتونخوا پارټۍ دا خبره کړې وه دا ملغداره نه دا د انډیس دغه نه د انډیس ایجنټ عجبه د هندوستان سړی یو خپل ورور ګڼې ته د را ایجنټ نه موږ چې انډیس نه و موږ دا ورورګړي وغوښته د انډیس والا که چا پېژندلی نه خپله چا دغ کولی چې انډیس بیا څه بلیاد انډیس یې بیا شي نه دا پخوا به دوی خاد ورته ولا که دا خاد چا پېژندلی نه پیدا شوی و دا ورورګروي وله دا ورورګروي وله دا نه وله نو ورونو دغه حالت دی پکار دی موږ ځان سره پوه کړو خپله کامه سره له خپلو ولسو سره دا د دوی منافقانه سیاست باندې ځان پوه اوس یې دا روانه کړې که د اتلسم ترمیم تاوان دی ګوره آبادي په صوبو کې ده
بجټ از دسم ترمیم په نتیجه کې صوبو له راځي او دا به هر 10 کاله بعد به د صوبو فنډ زیاتېږي. جیچکیو چې روغشتو سینیر صحافیان یوه صحافي دا همت وکړي اعلان یې وکړي د الکشن مخکې وروره موږ ته دا ول 7 ترمیم ډېر تاواني په جیچکیو کې ورته وویل څه تاوان دی؟ راځو تاوان دا دی صوبې ولې مضبوطه کېږي؟ صوبې ولې مضبوطه کېږي؟ تاوان خو نو دغه دی. او په مرکز کې څه بجټ دی هغه ته ته معلوم د مرکز د بجټ په سله کې تر اویا برخې زیات فوج ته ځي 10 لکه فوجان دي د دې ملک په ساده پښتو کې چوکیداران دي په دغه کې په سیاسي اصطلاحاتو کې سکیورټي فورسز دي دا 1000 روپۍ وړي 2 کروڑ عوام چې دی هغه 1.5 روپۍ وړي وسره سره برابروه ته وسره برابروه بیا په هغه 10 کې چې دی بیا 55% بیا پنجاب وړي ته نو ورته ګرځه بیا په دا 10 کې تقریبا تر 50% زیات تر 50% زیات نان ډیولپمنٹ دی هاي افسر دی هاي بابو دی هاي موټر دی هاي ټي دی هاي ډي دی هاي تنخواه دی هاي پنشن دی هاي پلانا دی نو خلک ته چیش پاته کوي فرادس حساب ده وکي مناظره ده وکي اسټابلیشمنټ هم خپل ماهرین راولي بیروکراسي هم خپل ماهرین راولي سیاستدانان هم خپل ماهرین راولي سرکشي منو حساب سره چلو جلان ده ولګي 2 کروڑ عوام دی اوري سراسي حساب کتاب سره څوک دې پیسې څوک دې دولت څوک دې نه بنادي کار خدا نه نو دا ډیوټي هم دوی ته ورکړي بیا دا وایي صدا پارلمانی نظام ناکام دی دا ناکام نه دی دا ته کامیابی ته نه پرېږدي دا ستا ایوب خانو دا ستا یحیی خانو دا ستا مشرفو ضیاءالحقو دا ستا راحل شریفو اور نن ستا انټیلیجنس ادارې د ستا سیاسي نظام و کامیابی ته نه پرېږدي ته نه پرېږدي ته له دا کاره کښېنه دا به خپله پر ترتیب باندې ولاړ شي مخته به ولاړ شي نو وروڼو بنیادي خبره دا ده چې دا کار نه یې لکوي و مخته ترتیب ته نه یې لکوي نو چې نه یې لکوي دا مشکلات خو نو شته دا مشکلات خو اوس راغلي دي په دې کې به همت سره کوو په دې کې به کومک سره کوو په دې کې به ځان سره پوه کوو له دې عذابه به ځان خلاصوو او د دې عذاب دپاره ساده خبره دا ده زموږ صوبایي حکمرانان یې د دې دپاره راوستلي دي د دې دپاره یې مسلط کړ پر موږ باندې چې وروره خبره به نه کوئ غږ به نه کوئ بس څنګه له چاوڼۍ وکړو پر هغه باندې به صرف سیده ځو یا نو نه ځو پر هغه لار نه ځو عمران ته دا کار په مخه ورکړي چې بس سخت سیده ځه د اسټبلیشمنټ پر خوله باندې ما مخته ګوره ما شاته ګوره ما څه کوه که سیاستدان راتلی شکنځا ورته کوه پوچ رد ورته وایه نور په هېڅ چا باندې ما شاته ګوره ما مخته ګوره یا ګوره نو دارنګه نه کوو خامخا په خپله خبره درېږو د خپل ولس پر حق درېږو د پارلیمنټ پر بالادستي درېږو پر جمهوریت درېږو دا خامخا ور آخري خبره ورونه دا ده چې اوس بیا عبوري حکومت را مخته کوي نو دا ښکاره سوه سپینه سوله تر مرګ چې دوی دا 40 کاله د دې کار دپاره چې کوم کار کولی نن یې دغه دی پر عمران خان باندې دا اعلان وکړی عبوري حکومت ټول پښتون په هیڅ حالت کې هم له 40 کالو بیا تر دې دمه پورې په افغانستان کې د مداخلت مخالفه وه مخالفه ده مخالفت به تر هغه وخته پورې کوي چې تر څو پورې دا مداخلت بند شوی نه وي
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او دا ټول پښتون ولس د دې دا یوه زړه په یوه خوله باندې دا خبره ده چې د افغانستان کې به هر بدلون راځي د آئین په چوکاټ کې به دننه د افغانستان آئین څه وایي افغانستان حکمرانان پوهېږي پارلمنټ یې پوهېږي ولس یې پوهېږي چې هر بدلون راولي په آئین کې دننه موږ نه یو مخالف افغانستان کې په آئین کې عبوري حکومت نشته چې نسب به دا کار نشته داسې هر څوک غواړي د افغانستان سره دښمني کوي زیاتوب کوي بد کوي چې څوک په آئین کې یو کار نشته افغانستان په والا باندې موږ دا خبره کوو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ټول پښتون ولس دا خبره کوو چې افغانستان کې الیکشن را روان دی د ستمبر کې ګرد په مقابله کې سره ودرېد په مقابله کې د سره ودرېد تاسو کې موږ ډېر پاپولر یو موږ ډېر زیات په دې شي کې دغه یو چې ولس وار چاته ووټ ورکوي بس هغه رئیس جمهور هم دی هغسې هر څه د هغه موږ تایید کوو موږ ملاتړ کوو موږ کومک کوو موږ مرسته کوو پر دې خبره باندې چې هر څوک رئیس جمهور راځي مګر ورونو بنیادي خبره دا ده چې دوی هغه حالات جوړ کړي دي چې اوس دلته تاثر دا جوړ کړي چې به دغه د مذاکرات ناکام شو مذاکرات کامیاب شو دا مذاکرات نه کامیابه کېدای شي نه ناکامه کېدای شي ته بنیاد دا دواړه خبرې څنګه کېدای شي په دې باندې چې د چا تر مابین مذاکرات روان دي هغه افغان نه دی هغه افغان نه دی د افغان تر مابین پکار دي چې مذاکرات روان دي نو به خبره مخته ولاړ شي خبره به سمه شي او نامه شي او د افغانستان ټول ولس دا غواړي د دې ټول ولس دا غواړي او د دې دوی وایم دغه چې مثال په افغانستان کې چې امن راځي په پاکستان کې به امن راځي نو په افغانستان کې د پاکستان کې دغه امن راتلای نه شي چې موږ سي پالیسي خپل نه ستاسو کور ودان دارنای ولس څومره همت کړی دی اتل شپې یا په د سنجاوی آفرین پر دوی باندې نو لہذا موږ دا غواړو چې په هر حالت کې پکار دا دی چې موږ د سنجاوی د ولس سره کومک وکړو او دا کومک په نتیجه کې پکار دی چې موږ هغه غلط قوتونه چې دي هغه غلط قوتونه پر شا کړو او خپل ولس ته مخه ورکړو ډېره مهرباني